أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة الدخان مکی سورت نازل شده رستو د سورت زخرفنا. دا سورت سلور شپیتم دے په نزول کې. مخکې سورت کې د یو اعتراض د شبهه د مشرکانو جوابو، نو دلته د بل اعتراض جواب بکئی. دارنګه مخکې صورت کې تسلی وا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، نو په دې صورت کې عذاب د مشرکانو به ذکر کړي. دارنګه مخکې صورت کې وی فسوف یعلمون، زرد چې دی به پوه شي. نو دلته کې د عذاب تذکره کوي. پروغه خبره باندې سړی نه پوهیږي، بیا په سزا باندې په ډنډه باندې بیا ښه پوهیږي. داود صورت بومي د یوې شبهې جواب شپږم آیت کې برازي. خلاصه د صورت بئی ابتدانا صداقت د قرآن کریم دے. صورت کے زواجر دی، تخویفات دی، او د تخویفاتو د پارا دو مثالونه پیش کړي، دنیوي او اخروی. صورت کے تذکرہ د قرآن کریم د نازل دو بم کئی ابتدانا. دا شپې تذکرہ پکې کوي چې هغه لیله مبارکه دی، لیلة القدر دی، هغه تذکرہ کوي. مسله توحید به بیانوي او اول کې د قوم فرعون تذکرہ کوي او دا غیله د عذاب ورکولو تخویف دنیوي د سمرا سیزونه پرې خودو ای تذکرہ راځي. حامیم والکتاب المبین، او دا کتاب گواه د ښکارا کتاب، مسئلہ بالکل واضح بیان کرلا. سمرہ چے مسائل دی د اصولو د عقائدو قرآن کریم صفا صفا بیان کرلی. صفا کتاب دے، خکارہ کتاب دے. اِنَّا انزلناہو فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً منگا نازل کرلے دل را پشپ مبارکہ کی. اِنَّا كُنَّا منذرین، یقیناً منگیو یر ورکون کی دے خلق لرا. اللہ وی منگا دا قرآن کریم نازل کرلے پشپ مبارکہ کی. ابتدائی کرلا منگا دا دے نزول پشپ مبارکہ کی. شپه مبارک کم ایوادا، بعضی خلق وی دا پا لیلت البراعت تے وی، چاپ کی دا ویلی دا نصف من شعبان دے، دا شعبان پیلا سما. او دا کمزوری اقوالی صحیح خبر قرآن کریم بل زیگی چی کئی آغی سره چې کوم مناسبی نو موږ هغه اخلو.
قرآن کریم کې الله وی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دا قرآن کریم منګه په لیلۃ القدر کې نازل کړل. دلته انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، دا پشپ مبارکه کې نازل کړل. نو بل ذکر اعلی وی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه د چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. بنا بر یو تفسیر نو رمضان کې نازل شوی، نو لیلۃ القدر کم ځای کې ده؟ هغه مشهوره خبردار دی چې په لیلۃ القدر د رمضان کې ده، او رمضان بیا په آخرنو لسو ورځو کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا ګورئ په پنځمه کې ګورئ، په اومه کې ګورئ، او په نهمه کې ګورئ. آخرنو لسو کې پنځمه معنی پنځشتمه. دا کله عرب داسې کوي. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړل، نو دغه پنځمه وایي. نو پنځمه ابتدا نه د مراد، پنځمه آخرنۍ مراد ده، چا پنځشتمه ورته موږ وایو. کله کله کس یو اکائی ذکر کی او دائی حذف کی، موږ خلک هم داسې کوو، یو ذکر کو بل پریدو، کله حذف کو ولې مشهور یغه. نو الته کې هغه رمضان کې لیلۃ القدر ده، لیلہ مبارکم آغا یوادا شپه هغه پر رمضان کې ده. نو ابتدا شوی ده د قرآن کریم د نزول په لیلہ مبارکه کې، په رمضان کې د لیلۃ القدر په شپه باندې. بازی وی نزول چې شوی ده نو هم په دې کې شوی ده یا یو ځای راغلی د بره اسمان نه خکته اسمان ته، لاندینی اسمان ته، کم چې زمونږ دپاره اولنی اسمان دی. مونږ ته چې کوم نږدې اسمان دی نو دې ته راغلی په یو ځای باندې. نو بیا د هغې نه چې راغلی نو لږ لږ راغلی، په 30 کاله کې نازل شوی دی. بیا اولنی آیتونه راغلي 15. سورۃ علق کې تذکرہ کوي اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه 15 دا هلته کې نازل شي دي، او 15 سره زموږ تعلق هم زیات دی. په قرآن کریم کې 15 خبر هم زیات راځي. ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، یقینا موږ نازل کړل دی قرآن کریم لرا، شروع کړل موږ د نزول د قرآن کریم په شپه مبارکه کې. انا کنا منذرین، یقینا موږ یو ير ورکوونکي. فیها یفرق کل امر حکیم، پدې کې فیصله کول کېږي د هر کار حکمت والا. لیلۃ القدر شپه ده، خلک ورته نورې وایي، نور روایتونه به کمزوري. الدغه ان انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر. الدم وی نا لیلۃ القدر مراد ده کنه. نو فیها یفرق کل امر، پدې کې فیصله کول کېږي د هر کار، د یو کال بجٹ پدې کې پیش کیږي. آئندہ کال لبس سکول کیږي، سبتا سکوي ملائکه ته داغه حکم سپار لکېږي، چاته چې څوک په کم ډیوټیانو باندې مقرر دي او ته حواله کیږي. دا کارونه متا سکوي د کال کې. فیها یفرق کل امر حکیم، ہر کار حکمت والا د حکیم ذات ته طرف نه چې کوم خبر راځي هغه فیصله کول کیږي. امر من عندنا، دا حکمی زمنګ د طرف نه، انا کنا مرسلین، یقینا موږ یو لیږون کی، استاذ لیږو، پیغمبران لیږو. الله وی دا زما په اختیار کې دي. مخکې صورت کې ویلو
چې دا قرآن کریم په دې دو خارونو کې په دا دو غټ خارونه چې دي په دې کې په غټ سړي باندې ول نه نازلې دو الله وی نا كنا مرسلین دا اختیارات زما دي د بل چا نه دي التکیم ویلیو ایقسمون رحمت ربک آیا دا خلق تقسیمی د رحمت ستا د رب نحنو قسمنا بینهم معیشتهم انا كنا مرسلین یقینا منگ یلیگون کی رحمت من ربک دا رحمت ستا د رب د طرفنا انه هو السمیع العلیم اعتراض دے خلق وی تد تپوسو گے تول دے خلقو ترا مدد شوے دے اولیاء کرامو ترا مدد شوے کم چی مڑا دی آغو ترا مدد شوے کم چی بوتان دی آغی ترا مدد شوے دا ولی وے نو چا زال یو نیولے چا بل نیولے چا بل نیولے چا جوندے نیولے نو چا مڑے نیولے نو چا بوت نیولے نو چا گٹ نیولے نو چا ون نیولے چا بگی غوا نیولے مختلف خلق دی دنیا کی غوا تا آوازو نہ کئی دا ولی کوئی وی دا چی منگا دی تا آواز کو نو کیدیشی چی زمانگ دا آواز واوری کیدیشی چی زمانگ آواز واوری اور آورسی گی او زمانگ امدادو کی اور دا پا کیدیشی کی روان دی الگا کم خبر چی حق دا چی آغا رشتونی دا آغا بالکل صفا خبر دا نو آغا ولی نکے نو دے آغا نکی اللہ رب العزت وی ادعونی استجب لکم ما نغواری نزستاسو دعا قبلوم وقت بوقت بانی منگا وایو سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ قبلی اللہ اوری دا آغا چا سوک چی سوک دا اللہ حمد کئی دا اللہ نے چی سوک واری نو اللہ اوری دیکھیں کیدیشی خبر نشتے ہے کیدیشی چی اوری کیدیشی چی نا اوری نا کیدیشی بگی نشتی دیکھیں اللہ وی ادعونی استجب لکم ما نغواری استاسو دعا قبلوم زتاستو نیزدیم اقرب من حبل الورید زد نیزدیم دی خلقو تا دا مرائی درگ نزیاد مرائی درگون نزیاد نیزدیم نو دے اللہ پریدی او بلچا تا آواز کئی بلچا ترا مدد شوئی الدکی اس پگی سوک با مڑی او سوک با جوندے سوک با لری او سوک با نیزدی نو سوک با اوری او سوک با ناوری سوک با روغی سوک با کونی نا دے کیدیشی خبر دے کمرے نے چی بہار شوے سوک اوری سوک ناوری اسباب نشتی آلات نشتی اتا یا پلان کیا را مدد شے یا پیرا بابا را مدد شے مخی بیداوی لو اسوانا را مدد شے کل یو تاواز کی کل بل تاواز کی نو دا ولی کوئی وی دا کیدیشی چی واوری اللہ وی جواب ولورکا انہو هو السمیع العلیم یقناً اغا اللہ چی دے اغا اوری دن کے دے ہر ساوری دا ہر چاوری ہر زین آوری العلیم پوا دے اللہ ہر ساوری نو دا ہر چانے اوری پا ہر جب کے اوری دا ہر زین اوری پا پٹے موری نو پخکارے موری بلکہ آغا سکے چے اللہ ہم علیم دے بذات الصدورم سینو پراسونو بانیم پوا دے آغا نغوارے بل چانا غوارے آغا چانا غوارے چی آغا سکولے نش آغا اللہ صفتو گورا رب السماوات والارض آغا رب دے داسمان نو دزمکے آغا پالون کے دے خالق و مالک دے داسمان نو دزمکے وما بینو ما چی بمیند دے دوارو کی دی ان کنتم موقنین کے تاسو یقین لرن کی ہے کہ تاسو یقین کون کی نو آغا اللہ نغواری لا الہ الا ہو نشتے لاغ دی باز سوا داغا نبل بل سوک دا دے حقدار نشتے چی آغا تا دی سڑے آوازو کی بل سوک اوریدن کے نشتے ما سوا دا اللہ نا لا الہ الا ہو بغیر اسبابو چی اورینو یوازی اللہ اوری بل سوک نشی آورے دے لا الہ الا ہو نشتے بل معبودی پر حق ما سوا دا اللہ نا نشتے بل مشکل کشاب بر پر یاد رس بغیر دا اللہ نا اگر یو ذات تے دا بل چی تا گورے نو دا خو کلب جوندے نو کلب مڑی ہو ویحیی ویمید آغا اللہ چی دے آغا ہمیشہ جوندے دے ہمیشہ
هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي هغه همیشه ژوندی دی الحی القیوم همیشه ژوندی دی او نظام چلوونکی الله دی خلکو باندې چې مرګ راولي او ژوند راولي نو هغه الله دی نو هغه نه غواړي بل چا نه غواړي هو یحیی و یمیت هغه الله ژوندي کول کوي او هغه مړه کول کوي نظام خدا هغه په لاس کې دی اختیارات خدا هغه په لاس کې دي نو هغه نه غواړي بل چا نه غواړي هغه الله چې ګوري ربکم هغه ستاسو رب دی او رب آبائکم الاولین او ستاسو رب د پلرانو مخکینو رب دی او نو هغه چې هغه مشترکه د زمونږ د ټولو رب دی هغه پرېښودی دی او بل چا پسې ورپسې شوی چې هغه په خپله باندې محتاج دی کم چې مړ دی مړ په باره کې خو وایي دا ځان له محتاج دی نامر چې دی نامر څه دی کل غریق وایي دی په شان د ډوبېدونکي دی هغه ځان له ډوبېږي او ته هغه ته اواز کوې ما بچ کا او نو یو ډوب شی به بل ډوب شی څه بچ کی یو دلی دی وایي ما به راپاسئ خلک پارسی کې وایي خفته را خفته کې کند بیدار یو اوده به بل اوده څنګه راپاسئ یو د بل اوده نشي راپاڅولی او نو هغه ځان له محتاج دی ځان له د هغه حاجتونه دي هغه ځان له محتاج دی دې ته چې زما دې څوک امداد وکړي ما ته دې څه راولیږي تو ته دعا وکړه ته ورته څه ووایه نو ورته وبخه ربکم و رب آبائکم الاولین او هغه الله خو ستاسو رب دی او ستاسو د پلارانو مخکینو رب دی بل هم فی شک یلعبون بلکې دا خلک په شک کې دي یلعبون لبی کوي خپل شک کې لګیا دي لبی کوي لګیا دي نو فرتقب تسلی وکړي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو فرتقب و انتظار کوا یوم تاتی السماء بدخان مبین دې خلکو ته مو یاو صبر کو خوخ به یوشيخه تخویف ورکړي غیلا فرتقب نو انتظار کوا یوم تاتی السماء بدخان مبین پا هغه داغ ورځې چې رابشي اسمان په لوګي ښکارا باندې اسمان ته چې ګورې نو لوګي وي څنګه به لوګي یو خدا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مکې نه هجرت وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړي نو په دې باندې به یو قسم عذاب راشي د دې باندې به قحط راشي نو کله چې قحط راشي سوکړه شي نو بیا هر شي نه دوړ اوچتي نو بیا چې ګورې برانو دا ټوله ګرد غبار ښکاري دوړ ښکاري بیا دې انور ته چې ګورې نو انور مخې ته هم دا پلوشي الوزیر الوزي دوړی که نه مرضونه هم زیات شي یو دا مطلب و دویم دا و چې کله قیامت شي قیامت ته نږدې وي په دې اسمان کې به دوړه راشي لوګی به راشي نو دا هر څه به په دې خلکو باندې تنګ شي نو یو ورځ به دا خلک راوځي بهر ته څلوېښت ورځې به دا وي دغسې سړی چې کله په دې دا تیاره راشي او دا دوړی دا لوګی خلک به تنګ شي اوس هم خلک تنګېږي دغسې تنګ به شي څلوېښت ورځې نو ډېر ښې ورځې دي نو دا خلق به بهر ته راوځي بهر ته راوځي جو قیامت به شي پې دارنګه چې ګورئ قرآن کریم کې الله رب العزت چې د قیامت تذکره کوي نو څه وایي اذا زلزلت الارض زلزالها ځمکه به وچړقولی شي دې باندې به زلزله راشي غرونو په باره کې وایي دا غرونه به روان کړی شي کله وایي فدکتا دکتا واحده دا ځمکه به وچړقولی شي په چړقولو سره دا غرونه چې دي نو دا به والوځي په شان د کالعهن المنفوش دا وړی او لزولی شوي ډنډت کړی شوي شانتې دا به الوځي دا
نو چې دا غر الوزي دلته کې موږ لږ معمولي دغه کې ګورو کله چې یو آبادی ده هغه آبادی ته دا خلک ورته کله ورته سیزونه کېږي په هغه سیزونو باندې الوزي کله داسي دی ورته مشینان ورته ودرې او مشینان باندې ټکۍ ټکۍ دې باندې دا موږ ګورو ایکسلیټر راوستلي هغه چې ټکۍ ټکۍ ناسب غرب شي ټول راوورځېږي څنګه دوړه شي دا خو څه دی یو د بنگلې د یو کور د هغې دوړه ده او چې دا ټول هر څه دغسې شي څنګه به دوړه وي فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین نو انتظار کوه د هغه ورځې چې رابشي اسمان په لوګي ښکاره باندې یغشی الناس راغوړېږي به په دې خلکو باندې دا خلک به ټول راګیر کي هذا عذاب عظیم او نو دا دی عذاب درناک دا خلک به ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے زمونږ ربا لرې کې زمونږ نه دا عذاب یقینا موږ یو ایمان راوړونکي موږ اوس منو ښه بیا به دی ومني وخت به دې تلی الله وی انا لهم ذکرا او کوم ځای به د ده دپاره پن وقد جاءهم رسول مبین یقینا راغلی و دې ته رسول ښکاره مخکې هم تېر شي سورت انعام کې هم تېر شي کله چې قیامت شي نو بیا به د دې توبه نه قبلېږي کله چې قیامت شي د اسمان نور چې هغه د مغرب نه راوخیږي نو بیا به توبه نه قبلېږي کله چې د غرغرې وخت شي نو بیا به توبه نه قبلېږي نو انا لهم ذکرا نو کوم ځای به د دې دپاره پن کوم ځای به د دې دپاره ایمان راوړل وقد جاءهم رسول مبین یقینا راغلی دې ته رسول ښکاره ثم تولوا عنه بیا اغوختی د خلکو شا کړل دي ته مخې اړولې د دې پیغمبر نه وقالو د خلکو وې معلم مجنون چې دا خو معلم دی دله خو تعلیم ورکړی شوی دی مجنون لیونی هم دی عجیبه خبرې کوي دي او یو طرف ته معلم دی دله علم ورکړی شوی دی تعلیم ولا ورکړی شوی دی مجنون لیونی هم دی هغه چې لیونی دی نو تعلیم ولا څنګه ورکړی شو معلم مجنون وي کله نورې خبرې به یې کولې وایي دی چې دی دته یو تن دی هغه ورته دا خبرې ښیي او دی راځي او موږ ته یې وایي مخکې تېر شي کله وایي دا قرآن کریم په بل چا باندې لیکلی فهي تملی علیه بکرة واصیلا نو دا په ده باندې لوستی کېږي سبا او بیګا نو کله وایي دا قرآن کریم یې ځان لیکلی وعانه علیه قوم آخرون او خلکو وسره په دې کې امداد هم کړلی دا دې خلکو خبرې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وي انا کاشف العذاب یقینا موږ لرې کوونکي یو عذاب لره قلیلا لږ وخت پورې عذاب به د دې نه وروستوي انکم عائدون یقینا تاسو یې واپس کېدونکي د خپل شرک ته یوم نبطش البطشة الکبرى پاغ ورځ باندې چې راو بنسو موږ پرا نیولو لویو سره سختو سره انا منتقمون یقینا موږ یو انتقام اخیستونکي الله وایي زه انتقام اخیستونکی یم انتقام باخلم بدله باخلم زما حق دی ولې بل چاله ورکاو زما حق دی ولې نه ادا کاو ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم یقینا امتحان کړل موږ مخکې د دینه د فرعون په قوم باندې فرعون او د فرعون قوم وجاءهم رسول کریم اور اغله واغیتا رسول عزتمن رسول راغله ودیتا ان ادو الی عباد الله او رسول چې راغه ناغه ته دا ویلو چې ان ادو الی عباد الله او چې پرې دې ما سره زو د الله بندگان مخکې بل شان تعبیر کړو ان ارسل معنا بنی اسرائیل او دا بنی اسرائیل ما سره پرې دی انی لکم رسول امین یقینا استاذ د پار رسول امانتدار او یا ماندا ان ادو الی عباد الله او دا الله بندگانو تاسو ادا کئ بندگی دا لازمه په مخ کې ان ادو الی عباد الله او حقنا ادا کئ دا الله حق ادا کئ زما په مخ کې دا الله بندگانو انی لکم رسول امین یقینا ز رسول امتاز د پاره امانتداری
والله تعالی علی الله اولوی مکوئی دا اللہ مقابلہ کی انی آتیکم بسلطان مبین یقین راغلم تاستا پا دلیل خکارا باندے خکار دلائل می تاستا راوڑ لیخا وانی عوذت بربی وربکم ان ترجمون خلق و طویلو منگ بتا رجم کو منگ بتا بانے بدنامیو لگو دغسی نور تیموی نوح علیہ السلام تیمویلو نور و پیغمبران تیمویلو وطیوی ولولا رحتکا لرجمناکا کستا د قام قبیلی عزت نوے نو منگ بترجم کڑیوی منگ بپتا بنے بدنام لگولوا نو کلا یو پیغمبر توئی نو کلا بل توئی نو کلا بل توئی نو دل تکیم نو ابراہیم دا موسیٰ علیہ السلام تیم ہوئے منگ بتا رجم کو منگ بتا بانے بدنامی لگو موسیٰ علیہ السلام بانے بدنام لگولی ہوا لیکن خبر داغا آسے لاڑا ارغاقتا انشوا ولی موسیٰ علیہ السلام متویلی وینی عوذت بربی وربکم ان ترجمون ما پنائی حاصل کرلا پخپل رب سرا زد اخپل رب پنائی کی راغلیم چی زما رب دے استاس رب دے ددینا ان ترجمون چی تاسو ما رجم کئی تاسو ما بانے بدنامی لگوئی خلق بلگیائی بدنامی بلگئی اللہ بتا صفا کئی قارون واقع رازی یہ زنان لے پیسے ورکڑوے آگے تیوی چی تبا پا موسیٰ علیہ السلام بانے بدنام ہو لگے واقعی مخی منگویل وا آگے بدنام پا آگا وقت کیوں نہ لگوالا قارون پا خپل بانے ہوئے ویچے آگا خز دی ستا بانے ہوئی موسیٰ علیہ السلام دیوے ترائی والا کم سی گدا سوگ دا خز چراوستا ویدا خز ہوئی خز تے وی ہوا پالا بای قسم ہوکا ہوا آگے وی زما دی قسمی پا اللہ بانے چی دے سڑی مالا پیسے را کر لی چی تو دیسی ہوایا خبر خلقو دا طول خلقو واؤ دا اللہ رب العزت چی صفائی کی نو دغسی کی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ یقیناً ما پناہی حاصل کرلا دا خپل رب استاسو پر رب ان ترجمون ددین چی تاسو ما رجم کئی ددین چی تاسو ما بانے بدنامی لگوئی وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي کہ تاسو ما بانے ایمان نراوڑی فَاتَزِلُونَ نبیا زمانہ ڈڑو کئی جدا شئی فَدَعَا رَبَّهُ ناوازی کو خپل رب تا انہا اولائی قوم مجرمون دیزنی مبیاشی انشاءاللہ حامیم والکتاب المبین دا کتاب کارا گواد اینا انزلناہو فی لیلت مبارک یقین منگ نازل کر لے دیر پاشپا مبارک کی نا کننا منذرین یقین منگیو یرور کون کی فیہا یفرق کل عمر حکیم پدے کے فیصلہ کولے کی دہر کار حکمت والا امر من عندنا دا حکم دے امر دے زمانگ دا طرفنا فیصلہ زمانگ دا طرفنا انا کننا مرسلین یقیناً منگیو رالیگون کی استاذ لرا رحمتا من ربک دا رحمت دے استاذ رب دا طرفنا انہو هو السمیع العلیم یقین اللہ دے آغا دے اوریدن کے خاص اوریدن کے دا ہر زینا اوریدن کے دا ہر چانا اوریدن کے العلیم پوا اللہ دے اگر اب دا اسمان نو دزم کی دے ما بینو ما چپا میں دے دوارو کی دین کنتم موقین کے تاسو یقین کون کی لا الہ الا هو یحیی و یمیت نشتے لاغ دے بعد سوا داغن ابل آغا جوندی کولکے امڑا کولکے ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو و رب ستاسو دا پلانانو مخینو بل ہم فی شکی یلعبون بلکہ داخلق پر شک کی شکی دی لبی کئی فرتقب یوم تاتی السماو بدخان مبین انتظار کو دا غورزی چرابشی اسمان پلوگی خکاربانے یغشن ناسرا غڑی گا پخلقو بانے عذاب علیم ویلکی کی بہت دا پزبان حال حاضا عذاب علیم دادے عذاب درناک ربنا اکشف عنا العذاب یا اللہ لنے کے زمان عذاب یقینا منگیو مومنان ایمان راوڑن کی انا لهم ذکرہ کمزے وہی دلیدہ پارا پن وقد جاءہم رسول مبین یقین راغ لے دے خلقو تا رسول کارا سمت واللو عنہ بیا دے خلقو شاکر آغتا داغنا واوڑے دو وقالووے معلم مجنون چی داخو
تعلیم ولا ورکړی شوی دی لیونی دی انا کاشف العذاب یقینا موږ لرې کوونکي عذاب لره انکم عائدون یقینا تاسو واپس کیدونکي یئ یوم نبطش البطشة الکبری یقینا په ورځ باندې یوم نبطش البطشة الکبری په ورځ باندې چې راوبنسو موږ پرانی ولو سختو سره لویو سره انا منتقمون یقینا موږ یو انتقام اخیستونکي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون یقینا امتحان کړل موږ مخکې د دینا د فرعون په قوم باندې وجاءهم رسول کریم راغلو دیتا رسول عزتمن ان ادو الی عباد الله جو خلق ادا کی زما په مخ کې حقونه د الله اے د الله بندگانو ان ادو الی یا حواله کی ما ته د الله بندگان کم چې ایمان راوړل نو دا ما ته حواله کی انی لکم رسول امین یقینا تاسو د پاره رسول امانتدار والله تعالی علی الله او تاسو لوی مکوئ د الله مقابله کې انی آتاکم بسلطان مبین انی آتیکم بسلطان مبین یقینا زراغلم تاسو په دلیل کاربانه و انی عذت بربکم او یقینا ما پناه حاصل کړل بربی و ربکم په خپل رب او تاسو پر رب باندې ان ترجمون د دین چې تاسو ما رجم کې تاسو ما باندې بدنامي ولګوي و لم تؤمنوا لی اگر تاسو ایمان راوړی په ما باندې فاتزلون زمانہ ډډاو کوي الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك ربنا سلام